د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زموږ یو ملګري یو کاڼی اخیستی دی قیمتي کاڼی دی او چا ورته ویلي چې دا کاڼی څوک والي او ځان سره ساتي نو دی چې بیا په چا میني نو د هغه زړه هم د ده طرف ته راواوړي نو دې باره کې وایي ته څه وې الجواب دا کاڼي او دا ګوتۍ دا هم تعویزونه دي لکه څنګه چې یو سړی تعویز غاړې ته اچوي یا یو کړه مټ ته اچوي او لاس ته یې اچوي نو دغه شان دا کاڼي دي او دا ګوتۍ دي د دې نه شریعت کې من راغلی ده سنن ابي داود سنن ابن ماجه کې دا حدیث دی ان الرقى والتمائم والتولة شرک دا تعویزونه او دا شینه چې دې دپاره اچوي چې ښځه خاوند ته محبوبه شي او خاوند ښځې ته یې څوک په چا میینې هغې دپاره یا د ماشومانو غاړو ته اچوي ټول شرک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او دا هم په دغې کې راځي یو سړي ګوتۍ په ګوته کړې ده وي د دې د لاسه به زما رزق پراخه شي رزق پراخوونکی خو الله دی ګوتۍ دې کې څه کار دی یا چې د بد نظر نه وي دا ګوتۍ چې دې په ګوته کړي نو د بد نظر نه به محفوظ یم لیکن بد نظر نه ساتل او ساتنه خو الله کوي ګوتۍ کې د طاقت د کوم ځای راغلی یا په تار کې او یا په تعویز کې د طاقت د کوم ځای راغلی نو بس خو دا ووایي زه صحیح شوه کاڼی او ګوتۍ او امیل او کړه او نه چې تعویز کې وي دنه قرآن دی تعویز کې دنه څه شی دی قرآن دی وی الله نه دي ویلي چې قرآن کې شفا ده وی الله ویلي چې قرآن کې څه ده شفا ده نو قرآن کې خو شفا داسې نه ده چې ته یې غاړو ته واچوه او ګاډو ته یې زوړند کوه خېټه پورې وتړه ورون پورې وتړه قرآن بې ادبي کېته قرآن په ویلو کې شفا ده په دم کې شفا ده وی وایه چوفې که ثابت دي ده په دې باندې ځان پوه که الله دله شفا درکوي په دې عمل وکړه الله شفا درکوي ورته ډاکټر پسې ورشي او ډاکټر ته دوايانې ولیکي او ته لاړ شي سټور ته هغه دوايانې راوالې او بیا هغه پوره تیلې غاړې ته زوړنده کړي خورې نه وی ډاکټر وایي چې دا دوايي استعمالوه ښه به شي نو غاړې ته که ته په کلونو د دوايي زوړنده کړي وایي څه پیدا وي استعمال یې که روغ به شي د الله په اذن سره نو قرآن کریم کې شفا داسې خو نه ده دا خو د قرآن بې ادبي ده او دا کاڼي ماڼي او دا ګوتې متې دا خو بلکل حرام دي دا خو اتفاقي طور سره حرام دي بعض وایي دا فیروزه کاڼی دی او نور نومونه هم دي ستاسو نومونه معلوم دي چې خلکو سره عقیدې دي او دغه سره هم عقیق کاڼی شو یا بل کاڼی هر یو کاڼی چې د بعضو سره عقیدې تړلي د کاڼو سره به عقیدې نه تړي عقیده په الله باندې ساته بیا دا ډېره سپکه خبره ده چې جی تعویز کومه یا کاڼی استعمالومه یا ګوتۍ دې دپاره چې زه په یو جنۍ مین یم چې زړه ماته راوړي دا د سپکو خلکو کارونه یي او دا لا پرېږده بعضو صاحبانو د په کتابونو کې ورته تعویزونه هم لیکلي دي وایي چې کله یو جنۍ باندې ته مینې او د هغې زړه تا ته نه راوړي نو دا یې تعویز دی مولیانو صاحبانو ورته تعویزونه لیکلي دي او جنۍ ته یو هلک باندې ته مینې دا خو د فحاشۍ دروازې وکولاوې دویمه زموږ په شریعت کې دا نشته چې زه په دې جنۍ مینې یم او زړه یې ځان ته راوړم سپک کارونه یي یو جنۍ غواړي او زړه دې ورته دی لاړ شه خبره یې د مشرانو سره وکړه که مشران یې راضي وو او جنۍ راضي وه یو ډېره ښه ده که راضي نه وو خبره ختمه شوه او دا د کوم ځای سپک کارونه کې او نیچ کارونه چې ما له جي تعویز وکړه چې جنۍ روانې مینه شي او ما جي ګوتۍ په ګوته کړې ده چې جنۍ وایي چې هلک راباندې مین شي دا د کوم ځای کارونه دي
رشتې ترې زړه کېږي لاړ شي معلومات وکړه تپوس وکړه زما دا رشته په کار ده که یې دله درکړه مشرانو اجازت و ولي پې راځي و جنۍ راځي وه یا هلک راځي و خبره ختمه شوه بیا تعویضونه وکړه د دې پر راته بازوی صاحب وظیفه راته وښایه چې وظیفه چې دې جنۍ زړه ماته راواوړي او جنۍ په وظیفو پسې ګرځي چې هلک زړه راوړي داسې سپکې لوچکې خبرې دي دا یو جنۍ مینې دا دي چې په شریعت کې دا عاشقي معشقي چې راوتې ده عاشقي دا نن سبا د هلکان او جنکۍ چې پکې پرته دا عاشقي دې ته وایي د دې دویم نوم دی فسق او فجور نو واړه واړه هلکان او هغه هم ځان سره په موبایل کې د جنکو تصویران ګرځي او جنکۍ ځان سره هلکانو تصویران ساتي عمر به د هلک ټول چې دی 14 لکه څه چله وي زه به عاشق شوی یم جي عاشق شوی دله یو مضبوط یو 2-3 ګزاره پکار چې نه د عاشقي هېره شي او جنۍ به وایي وایي زه په هلک مینه شوې یم بس هلک مې په لاره ولیدو سکول ته روان و هلته روان و دلته روان داسې کمې خبرې زمونږ شریعت هغه پاک شریعت دی پکې دا خبرې نشته ماله دم وکړه او ماله درود ماله وظیفه راکړئ د یو جنۍ زړه ته څنګه په زور ځان ته راړی یو جنۍ نه ده راځي په یو رشته باندې شریعت وایي ته یې نشي مجبوره کولی نو ته څوک یې اوس یو جنۍ ده په یو رشته نه ده راځي ولی کم چې د هغې مشر دی هغه پې زور زبردستي نشي کولی او دا ځوان بهر ګرځي تعویضونه کوي جنۍ زړه ماته راواړه او کله وایي کاڼی استعمالوم او کله وایي ګوتې استعمالوم سپکې خبرې دي ټول دا چلونه د انډیا د فلم نه زده کړي دا ما په خپله یو کس لیدلی و څه وخت کې موږ سره درسونو کې هم کېناستو مخکینۍ خبره نو الله ورته بیا هدایت وکړو د هغه د لاس ما وله یو ورځ د لاس ولیدو دا ټول سوی و سوی سرمن ته ایستلې وه نو ما د لاس وي دا چې سوی ده بیا په هغې کې دنه لیکل کړي وو او دغه لیکل اوس ورانېږي نو دننه یې پکې لیکل کړي هغه ستن چې پکې دننه وي او وینه چې ترې راوباسي هغه لیوه داسې چې دا څه وي دا زه په یو جنۍ میل یم بس دا ټول دا چلونه د فلمونو دي دا د کوم ځای دا د فلمونو نه یې زده کړي دا ډمتوب یې زده کړی د هغوی نه دا عباس چې وایي ما ډش کور کې لګولی واړه پکې ټایم پاس کوي که دقه ټایم پاس کوي اخر کې دغه شي نه جوړ شي نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا قسمه کاڼي او ګوتۍ او دې سره د عقیدې دا زموږ په شریعت کې نشته